بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. د پکې د پاره په بنیادی کتابو کې چې د هرې مکتبې د پاره ضروري او اهم کتاب او دا رقم چې څوک په فقه کې کار کوي، لیکنه کوي، تخریج کار، د مسایلو د فتوا کار، اهم او بنیادی کتاب المبسوط چې په الاصل سره مشهوره دی د امام محمد رحمه الله. په هغه شپږو کتابو کې د ټولو څخه اولنی کتاب چې اول وار لیکل سوی دی هغه المبسوط دی، او د ظاهر روایه د نورو کتابو دپاره ګواکې بنیاد دی. د المبسوط په موږ نور څه تعارف وکړو؟ د علماو چند چې علما د دغه کتاب په باره کې کم نظر لري هغه اقوال به رانقل کوم، دومره کافي ده. علامه خطیب بغدادي رحمه الله د علامه ابو علي حسن ابن داود رحمه الله په حواله سره نقل کوي چې هغه فرمایي چې د اهل بصرې والا په څلورو کتابو سره فخر کوي، په هغه څلورو کتابو نازیږي. دوه کتابونه د جاحظ، یو کتاب د علامه سیبوی، یو کتاب د علامه خلیل. او دغه په مقابله کې موږ د امام محمد رحمه الله په کتاب چې 25 زره مسایل پکې راجمع دي، په دغه کتاب سره موږ نازیږو د امام محمد رحمه الله په المبسوط سره. او دا دی کتاب دی چې دا موجود یي، بیا هم سړی په مسایلو باندې ځان نه کې پوه خبر نه یي، د دې خو بیخي گنجایش نشته. او بل هغه واقعه مشهوره ده په دې باره کې د المبسوط په باره کې چې المبسوط د امام محمد رحمه الله کتاب یو عقلمند اهل کتاب والا چا مطالعه کوي، بیا اسلام قبول کوي، او بیا دا وفرمایل چې دا مبسوط یې مطالعه کوي، اسلام یې قبول کوي. برای ویله ول ستاسو د کشني محمد د کتاب چې دا علم دی په کم شان او انداز چې لیکل سوی دی، نو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د کتاب قرآن کریم به کم شان او عالم. علامه کوثري رحمه الله خواهش او تمنا دا و چې په دغه کتاب کې کم 1400 احادیث او آثار راغلي دي په دا المبسوط کې، کاش چې دا جلا شایسي ولای دا سره بیلسي ولای. او پر دا کتاب باندې بیا دکتور محمد بوینو کالن تحقیق قرباني کړی دی چې د امام محمد رحمه الله سوانح په د مقدمه کې ښه په تفصیل سره ذکر کړي دي. د الاصل متعلق چې نور تفصیلي معلومات یې هغه ذکر کړي دي، دا چې څو روایات په دغه کتاب کې. او بله نسخه باندې علامه ابوالوفا افغاني رحمه الله چې په 1495 هجري کې وفات سوی دی، هغه تعلیق او تحقیق قرباني کړی دی په 5 جلدونو کې، 14 ابواب دي تقریبا پکې. لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب فرمایي وای د کتاب چې کومه حصه شایع سوې ده مطبوع ده د دغه المبسوط دا مکمل کتاب نه دی، ځکه چې مکمل الاصل یا مبسوط دا په اصل کې پر 53 کتابو ابواب باندې مشتمل دی. خدا چې اوس کومه محققه نسخه ده، جامعه نسخه ده، هغه په 12 جلدونو کې ده، تقریبا په 12 جلدونو کې د 50 څخه زیات ابواب باندې مشتمله ده. او بل نسخه چې علامه ابوالوفا افغاني رحمه الله تعلیق او تحقیق قرباني کړی دی، هغه پر 14 کتابو باندې مشتمله ده په 50 جلدونو کې. پر دا المبسوط باندې بیا شروح لیکل سوي دي. شمس الائمه حلواني رحمه الله چې په 448 هجري کې وفات سوی دی، د شرح المبسوط په نامه سره شرح ورباندې لیکلی ده. امام علي ابن منصور اسبجابي رحمه الله 480 هجري کې وفات سوی دی، د شرح المبسوط للاسبجابي په نامه سره شرح ورباندې لیکلی ده. فخر الاسلام بزدوي رحمه الله چې په 482 هجري کې وفات سوی دی، المبسوط للفتاوا په نامه سره شرح ورباندې سته. او د شیخ الاسلام امام ابوبکر خویرزاده رحمه الله چې په 483 هجري کې وفات سوی دی، هغه شرح ده پر دغه باندې المبسوط باندې. دا رقم د المبسوط په نامه سره 10 کتابونه تقریبا مشهوره دي. یو د امام ابو یوسف رحمه الله المبسوط، د امام محمد رحمه الله المبسوط چې په الاصل سره مشهوره دي، د امام ابو اللیث سمرقندي رحمه الله المبسوط للسمرقندي په نامه سره. او بل دغه شروح چې اوس ذکر سولو دا شروح تقریبا په دغه نامه سره دي، المبسوط للسرخسي د شمس الائمه سرخسي رحمه الله په 483 هجري کې وفات سوی دی. او اتم نمبر کې د صدر الاسلام محمد ابن محمد بزدوي رحمه الله المبسوط للبزدوي په نامه سره. او د علامه ناصر الدین محمد ابن یوسف سمرقندي رحمه الله المبسوط په دغه نامه سره گویا 10 کتب مشهوره دي. نو المبسوط دا بنیادی کتاب، اهم کتاب دی، دا بیا په مطالعه کې معلومیږي. دا المبسوط وروسته امام محمد رحمه الله الجامع الصغیر لیکلی دی.
علامه شامی رحمه الله ذکر کوي چې امام محمد رحمه الله د المبسوط وروسته الجامع الصغیر لیکلی. الجامع الصغیر بیا دغونه مشهوره کتاب دی چې تعارف محتاج نه دی. حضرت امام ابو یوسف رحمه الله به د جلالت شان باوجود په سفر او حضر کې د الجامع الصغیر د ځان څخه نه جلا کاوي، دا به ورسره ول. او امام رازی رحمه الله فرمایي چې څوک په دغه کتاب باندې پوسلو دا زموږ په علماو کې تر ټولو زیات فهم درلودلو والا دي. چا چې دا کتاب یاد کړي هغه زموږ په علماو کې د ټولو څخه زیات یاداشت والا دی. او زموږ په متقدمینو مشایخو کې چې بچا ترڅو دغه کتاب یاد کړی نو په دا کتاب کې به امتحان ځین اخیستل سوی نو تر هغو د قضا او ده نه ورکوله، مطلب قاضي کاوی نه، چې ترڅو به دا کتاب یاد سو په دا جامع صغیر کې به دغه ځینې واخیستې امتحان بیا به یې اوده د قضا ورکول. او بادشاه معظم ایوبي رحمه الله دغه عادت وی دا و چې الجامع الکبیر به د چا یاد و هغه ته به 100 دیناره ورکول، الجامع صغیر چې به یاد ولو هغه ته به چې یاد به کړي هغه ته به 50 دیناره ورکول. دا چې مصنف یې څوک دی تقریبا امام محمد رحمه الله. په دې کې علامه قاضي خان رحمه الله څه بحث کړی دی چې دا الجامع الصغیر د چا تصنیف دی، د امام محمد رحمه الله که د امام یوسف رحمه الله. امام العصر مولانا محمد انور شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې المبسوط مطلق ذکر سي دا تقریبا د امام محمد رحمه الله پر المبسوط باندې اطلاق کیږي او شروح پر دې باندې ډیر لیکل سوي. دا چې المبسوط د نور علماو دا ذکر کیږي نو په اضافت سره بره معلومیږي المبسوط لسرخسی یا المبسوط فلان. او دغه شروح تقریبا تر 500 پورې حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې 50 شروح پر دغه کتاب باندې لیکل سوي. او مشهوره شارحین لکه امام ابو جعفر طحاوي رحمه الله چې په 321 هجري کې وفات شوی دی، امام ابو عمر تبری رحمه الله 340 هجري کې وفات شوی دی، امام ابو الحسن کرخی رحمه الله چې په 340 هجري کې وفات شوی دی، امام ابو جعفر الهندواني رحمه الله چې په 322 هجري کې وفات شوی دی، امام ابو بکر جساس رحمه الله 320 هجري کې وفات شوی دی، فقيه ابو الليث سمرقندي رحمه الله 323 هجري کې وفات شوی دی، قاضي احمد ابن منصور اسبجابي رحمه الله 480 هجري کې وفات شوی دی، علامه فخر الاسلام بزدوي رحمه الله په 3 جلد کې شرح ده، علامه عمر ابن عبدالعزيز چې په صدر الشهید رحمه الله سره مشهور دی 1514 هجري کې وفات شوی دی، د امام ابو بکر بلخي رحمه الله چې په 1553 هجري کې وفات شوی دی، د امام ابو نصر العتابي رحمه الله چې په 1580 هجري کې وفات شوی دی په 2 جلد کې، د امام قاضي خان رحمه الله 1592 هجري کې وفات شوی دی هم تقریبا په 3 جلد کې، د علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله شرح او 14 نمبر د امام عبدالغفور لقمان په نامه سره چې مشهور دی په 3 جلد کې شرح. دا چې هغه مشهور شروح دی. النافع الکبیر دا د علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله یو رساله ده په دا رسائل لکنوي کې په 3 جلد کې ده، تقریبا 2 صفحاتو کې ده. په دغه رساله چې وکتل سي پر الجامع الصغیر باندې چې اصحاب تخریج او ترجیح او متون ثلاثه او معتبر او غیر معتبر چې کوم فتاوا دي د ائمه ثلاثه او تراجم او د الجامع الصغیر پر تعارف او چې کوم شروح دي مشهور شروح پر دغه الجامع الصغیر باندې تقریبا د 10 څخه زیات شروح ور باندې ذکر کړي او مصنفین په اخر کې دغه رساله علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله خپل مختصر حالات او تصانیف ذکر کړي. دغه رساله که مطالعه سي پر الجامع الصغیر باندې هم دومره به کافي نن ان شاء الله تعالی.